او دویمه پوښتنه، نن سبا دا ډېر په کثیر تعداد سره کیږي چې نن سبا په موبایل کې یو گیم کیږي چې د هغه نوم دی 1x بیټ، او د دا گیم طریقه دا ده، وای کم څوک چې دا گیم کول غواړي نو اول به په موبایل کې 500 یا 1000 یا 1500 یا 2000 هر څومره پیسې چې دا به په خپل اکاونټ کې جمع کوي، نو بیا به دا گیم کولی شي. او که چیرې پیسې نه کې جمع نو بیا دا گیم هغه انسان نشي کولی. خیر خو چې کله هم دا گیم شروع کوي نو دی دلته جهاز والځي، نو دا جهاز چې څومره تک کوي د غومره پیسې د ده په اکاونټ کې د کمپنۍ د طرفه جمع کیږي. او که جهاز را لاسو یا یې اور واخیستی او یا د غره سره وجنګېدی نو بیا ده وبایلله او د ده د اکاونټ څخه به هغه پیسې کاټېږي کوم چې ده اول په خپل اکاونټ کې جمع کړي دي. البته نو بعضې کسان د دا گیم کولو په باره کې پوښتنه کوي چې آیا دا گیم کول جایز دی او که نه. ملګرو، داسې گیم کول ناجایز او حرام او ګناه کبیره ده، ځکه چې دا صراحتاً جوا او خمار دی. او جوا کول په قرآن کریم کې او په احادیث طیبو کې حرام او ګناه ورته ویل شوي ده. حتی چې په قرآن کریم کې د شرابو سره سم دا جوا هم ذکر شوی ده چې جوا هم حرامه ده، لکه څنګه چې شراب حرام دي نو جوا کول هم حرام او ناروا دي. او د جوا په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي کوم څوک چې د جوا کار وکړي، د یو جوې عمل وکړي او بیا ولاړ سي لمونځ کوي، نو دا داسې مثال لري لکه یو څوک په پیپ او د خنزیر په وینه سره اودس وکړي او بیا ولاړ سي لمونځ کوي. العیاذ بالله. دا تفسیر ابن کثیر 6 جلد او 602 نمبر صفحه دا حدیث راوړی دی. دا رقم نور ډیر سخت روایت پکښې دي چې هغه ډیر سخت حرام او ناروا ورته ویلي دي، نو دا څخه خپل ځان بچاوېدل پکار دی. ځکه چې په کم گیم یا میچ کې جانبین پیسې کښېږدي نو که په دې دواړو جانبینو کې یو جانب غالب سو او هغه بل جانب مغلوب سو، یعنی یوه فریق وګټله او بل فریق وبایلله، نو هغه غالب د هغه مغلوب طرف څخه بیا پیسې اخلي. یعنی کم چا چې د کم فریقه څخه ګټلې ده هغه بیا پیسې جن اخلي، یا کپ جن اخلي، یا بل شی چې دی پرېښي هغه شی بیا جن اخلي، ولې ده وګټله. نو داسې گیم یا هر کیل کول حرام او ناروا او بدترینه ګناه ده. هغه که د کرکټ په شکل کې وي او که د فوټبال په شکل کې وي او که د ینډې په شکل کې وي او که د چکی او د بوټ په شکل کې وي، مطلب چې د هر قسم گیم یا کیل په شکل کې وي، خو داسې گیم کول ناجایز او ناروا دی چې پر هغه باندې پیسې کښېږدي جانبین او بیا چې هر یوه وګټله هغه بیا دا پیسې او دا کپ یا دا شی په خپله بیا اخلي. دا رقم گیم کول هر کیل چې هغه ناروا دی او ناجایز دی او ګناه کبیره ده. البته که پر دا مذکوره کیلو او پر دا گیمو باندې شرط ایښول نه وي او جوا و خمار نه وي او ښکنځل و خوابدی نه وي او یا لمونځ و جماعت قضا کېدل نه وي، نو بیا داسې کیل و گیم گی کول جایز دی. البته عادت جن جوړول ناجایز او مکروه دی. عادت باندې جن جوړي چې هر شپه چکی کوي، هر شپه بورډونه کوي او هر وخت کیلونه کوي، ځکه مسلمان خو د بازی د پاره نه دی پیدا شوی، بلکې مسلمان دی عظیم مقصد د پاره پیدا شوی دی. او کچیر داسې گیم یې چې په هغه کې تصویران یې، نو هغه رنګه کیل د تصویرانو په وجه سره مطلقاً حرام او ناروا دی، که شرط و خمار پر یې او که نه یې. لکه فرض که تاش کول، ځکه په دا کې تصویران یې دا حرام دی، ناروا دی. او یا د چکې د مارانو طرف کول، و د چکې د یوه خوا روا ده چې ګی سړی کوي، پاتې سلو دا بل طرف هغه ناروا دی د مارانو د تصویرانو په وجه باندې. او یا نور داسې گیمونه چې هغه په تصویرانو باندې مشتمل وي، نو داسې گیم کول ناروا او ناجایز دی. او پاتې سو پبجي گیم کول. پبجي گیم کول کفر دی، ځکه چې په دا گیم کې کعبه ویشتل کیږي او نورې د بې حرمتۍ طریقې پکې کیږي، نو ځکه چې د تمام علما کرامو پر دې باندې فتوا ده، وایي کم څوک چې پبجي گیم کوي نو داسې انسان کافر دی. د کفر فتوا علماو پر کړې ده. حتی چې په دې باره کې تاسو د نیټ له لارې څخه فتواوې کتلی شئ. لہذا باید چې هر مؤمن مسلمان اول د هر قسم بازی څخه او د هر قسم گیمو څخه خپل ځان وساتي، هغه که جائز وي او که ناجائز.
ځکه چې مؤمن مسلمان د بازی د فاره نه دی پیدا شوی بلکې د مؤمن مسلمان پیدایش یو ډیر غټ مقصد لري چې هغه دین کول دي او یا د آخرت د فاره توشه برابرول دي او په دغه زندگی کې او په دې دنیا کې الله او د الله رسول راضي کی بلکې الله تعالی فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما د انسانان او فرعونان نه دي پیدا کړي بلکې ما چې پیدا کړي دي دا ما د عبادت لپاره پیدا کړي دي نو باید هر مؤمن مسلمان خپل ځان وپیژني او د آخرت لپاره یو توشه برابر کی الله او رسول راضي کی دا 15 ورځې زندگی دا باید پر نیټ او پر فیسبوک او دا رقم په فیسبوک په جوړ کی نو کو صرف نو باید د الله عبادت پکې وکړو او شکرونه پکې وکړو او خدای او رسول پکې خپل کو الله او رسول پکې راضي کو نو دا وسمر د پاره د دنیا او د آخرت د عزت ذریعہ بیا جوړیږي ان شاء الله تعالی خدای تعالی دې پر دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي والسلام